دې نه پس د دې موجوده محفل پروګرام مشر میلمه کوم چې دلته راغلی دی الوزیر اخوندخیل صاحب هغې ته دعوت ورکړم چې راشي او په مختصر الفاظو کې د خپل جامع خیالاتو اظهار وکړي. الوزیر اخوندخیل صاحب. ټولو اول زه د ګورنمنټ هاي سیکنډري سکول کومه سټاف چې دی کومه زموږ استادان صاحبان چې دي زه دیو ته او ناس چې کوم په چمن کې زموږ ښایسته ښایسته ګلابونه دي زه د دیو د ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې نن دیو موږ ته ټیم راکړو او موږ استادو ته صحابه خپل یو څه خبرې وکړو. زه خو د خبرو په موډ کې نه وم خو کله چې مصطفی کمال کومه تقریر وکړو دا تقریر په ما کې یو ډېر ښه جذبات راغله او بیا د هغې نه بعد چې کله بندي نغمه یې وویله نو هغه بندي نغمه کې ما ته ډېره زیاته حوصله مېله کړه ځکه چې زما د پاکستان نن چې کوم تاسو ناستې او کوم ښه پوزیشن تاسو اخیستی دی دا زموږ د دې استادانو صاحبانو په وجه باندې نن دا ستاسو د ټول لاجبوک د کونسل لپاره د فخر یو مقام دی چې خدای پاک داسې استادان درکړي وي چې په هر ځای کې د دوی صفت کېږي. نن په ټوله زنده کې دا خبره کېږي چې ګورنمنټ هاي سیکنډري سکول لاجبوک چې کومه دی هغه یو پوزیشن اخیستی شي هغه پوزیشن که تاسو اخیستی دی هغه هم د دې استادانو په وجه هم اخیستی دی. که تاسو د خپلو مشرانو او د دې استادانو خیال هم وساتو نو د آینده لپاره به هم تاسو ډېر زیات کامیاب یئ او ډېر ښه په مخ وړاندې به تللی شئ. زه د سهار نه چې وتی وم د ماسپښینه پورې چې زه کله وګرځېدم ما ته دومره سکون نه و. زه چې کله سکول ته رالم سکول کې چې ما کله وکاته نو ماشومان د مانځه دپاره تیاری وو. ما چې کله مونځ وکړو د هغه مونځ سره مونږ ته ډېر زیات یو سکون میلاو شو. د هغې نه بعد د هغه ماشوم چې کومه تلاوت وکړو هغه یو 15 منټه دا د ټولې ورځې دپاره یو ښه سکون و. نو زه تاسو ته دا خبره کوم چې خپل مونځ خپل تلاوت په ښه طریقې سره کوئ. دا زموږ د مسلمانانو یو جان پہچان دی. کله چې موږ مونځ نه کوو نو موږ ته به سکون نه وي موږ ته به آرام نه وي زموږ په رزق کې به ډېر زیات کمی وي. نو که مونځ کوو د مونځ سره ستاسو حوصلې ستاسو مخ کې نور دا ډېر زیات سیوا کېږي. د هغې سره که بیا تاسو تلاوت شروع کړو نو په تلاوت کې هم ډېر زیات ثواب دی ځکه چې په تلاوت چې کومه ده یوازې په نظریه سره قرآن شریف نه دی. قرآن شریف چې کوئ دا په ترجمه سره لازم د هر سړي باندې دا فرض دی چې دا په ترجمه سره ووایي ځکه چې دا د قرآن مجید نه خبر شي د ټول ماحول نه خبر شي. د قرآن مجید څومره ټایم وشو 1450 کال داسې دومره کېږي قاري صاحب د هغې خو که ته نه ګورې د هغې یو لفظ ته وایې ته به وایې چې دا قرآن مجید چې کومه دی دا نن دې دنیا ته راغلی دی په دې ټایم کې درک شوی دی. نو تاسو د قرآن مجید سره د مونځ سره ډېر زیات شوق ساتئ او بل د دې خپلو استادانو به ډېر زیات عزت کوئ. بل د خپلو ګیر چاپېره چې کومه دي ماشومان د هغو سره مینه کوئ. هغه ماشومان چې کومه دي هغه هم تاسو دې ته مایله کوئ چې یاره سکول ته راشي خپل سبق شروع کړي د هغه دغه ګرځېدو نه فضول هغې نه تاسو وباسئ. نو زما ټولو ماشومانو ته دا خواست کوې نن خو ما دومره سندې راوړي زما معنی خراب وه ما خبرې نه شو کولی خو مصطفی کمال چې کومه تقریر وکړو نو هغه تقریر د ټول دپاره کافي و. هغه د هغې نه بعد چې بیا مینه وویله شوه نو هغه د ټولو صوبو یو زنځیر و د پاکستان د مینې محبت یو پیغام و. په هغې کې زه ډېر څه نه شم ویلی خو بهرحال کال لکه چا ښه پوزیشن واخیسته او په ټاپ راغی زما له طرف نه به د 10,000 روپیو اعلان هغه ته نورې زیاتې خبرې نه شم کولی ځکه چې مرۍ مې هم خرابه ده او انشاءالله چې بل څه ټایم و او نن په تیارۍ هم راغلی بل ټایم به انشاءالله چې په تیارۍ سره راځم د خیره سره او کومه انعامات دي کوم څه چې دي نو ما تاسو له یوازې هم تحفه راوړله ګورئ معمولي تحفه مې د نن راوړي ځکه معمولي نه ده چې قرآن مجید چې کومه دی که نه دا د ټولو نه افضل کتاب دی. نو نن ما تاسو ته د ټولو نه بهترین دغه راوړی دی نو زه به د استادانو په لاس نور زیاتې خبرې نه شي چې تاسو ته وکړم بس دغه خبرې جواب ته راکړي ټیک ده. ډېره مهرباني. انعاماتو کې زموږ سره لږ د الوزیر صاحب نه بخښنه غواړم چې د پروګرام کوم مشر مېلمه چې هغه ټول نه اخر کې خبره کوي دا ارشاد اخوندخیل چې دی راغلی دی او په دې اداره کې پاتې شوی دی دلته سبق ویلی دی او بیا د ژوند څه لږه تجربه چې یاره دی بیا اف ایس سی کړله بیا د پېښور یونیورسټۍ یو ښکلې یونیورسټي ده بهترین یونیورسټي ده د هغې طالب علم دی هغه به راځي او تاسو سره مخاطب کېږي چې یو څو خبرې تاسو سره شریکېږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه وړاندې زه د خپلو استادانو ډېر زیات شکریه ادا کوم، په خصوصي توګه د انورزیب سر چې موږ یې دلته راوبللو، انوایټ یې کړو او بیا یې موقع راکړه چې تاسو خبرې وکړو. د غونډو نه وړاندې خو زه د خپل استادانو ته مبارکباد پیښ کوم. دومره ښه پوزیشن چې 530 مارکس په فسټ ایئر کې اخیسته دا ډېر زیات ګران کار دی او د دې استادانو په برکت سره او دغه مارکس چې کوم دی نو دا حاصل کړی شو، نو دې ته زه مبارکباد پیښ کوم. چونکې زه هم داسې تیار نه یم راغلی او د دې ادارې نه فارغ شوی یم، سټوډنټ یم دلته 2018 کې موږ د دې نه میټرک وکړو، بیا لاړو اف ایس سی د میدان ډګري کالج نه وکړه، بیا پېښور یونیورسټۍ کې اډمیشن وکړو. دا غونډ څومره چې زما چې کوم ایجوکیشن کیریر دی او په دې کې زما څومره تجربه وشوه، نو یقینا زه به دا وایم چې ما چې څومره زده کړه دلته په دې سکول کې کړله، نو داسې ما چېرته ونه کړه. ځکه چې کله شاکري صاحب دلې راغلو، نورزیب صاحب دلې آی تھنک چې په 9 کې نو دوی زموږ هغه ژوند مکمل بدل کړو. زه یم که دوی دلته نه وی راغلی او دوی موږ ته په هغه ټایم کې سبق نه وی ویلی او موږ ته یو ښه سټاف نه وی میلاو شوی، نو نن به موږ په بل ځای کې وی، ځکه چې دوی زموږ هغه کوم ډایرکشن چې و هغه زموږ برابر کړو او سبق ته زموږ مینه محبت پیدا کړو او زموږ یې دې حد ته راورسولو. نو د نورزیب صاحب دلې او د غونډ ټیچرانو ته ډېر زیات شکریه ادا کوم چې هغه په موږ باندې دومره کار وکړو، موږ یې دې ځای ته راورسولو. یو خبره یاد وساتئ په ذهن کې چې اکثر موږ سوچ وکړو هر یو کس چې کوم دی نو هغه سهار راپاسي او سکول ته راځي، د هغه هېڅ سوچ نه وي. ځکه که موږ خبره وکړو که یو دیاړیمار دی هغه سهار پاسي هغه چېرته کار له ځي، د هغه به صرف مقصد دا وي چې زه پیسې وګټم او زه ځان له خپل ماشومان له سره راوړم. د هر سړي په دنیا کې خپل یو څه مقصد وي، خپل یو څه ګول وي چې هغې ته ځان رسول غواړي. خو د بدقسمتۍ نه که دلته موږ د سکول ته راځو، که موږ راغلي که زموږ نه مخکې څوک راغلي، نو زموږ هېڅ مقصد نه وي. موږ سهار پاسو وختي اسمبلی دلته ځان ناورسو، خو زموږ په ذهن کې نور سوچونه یې موږ منټلي دې ته تیار نه یو چې یاره موږ څله روان یو د سکول ته، زموږ مقصد څه دی. نو دا یې خپل مقصد جوړ کړئ، دلته خپل یو ګول کېدوئ. کله چې ما د سوشل میډیا ته راتلم، ډېر خلکو خبرې کولې چې یار ته په فیسبوک ته څنګه و دا خو ته ویډیو کوې، دا بس داسې کېږي داسې به کېږي. خو ما د چا خبره هم نه ده منل. ما چې کوم مقصد و په هغې باندې زه روان وم، که هر څه کېږي به. دا یاد وساتئ چې کوم مقصد ستاسو وي، چې څوک وایي زه ډاکټر جوړېږم، څوک وایي زه یو ښه استاد جوړېږم، څوک وایي زه هر څه شی که تاسو غواړئ نو تاسو جوړېدی شئ. خو ستاسو لپاره به صرف او صرف محنت وي، کوشش به وي او کوشش به ډېر زیات ضروري وي. ځکه چې که تاسو کوشش کوئ، د کوشش سره سره تاسو منټلي تیار یې چې یو زه دا کومه. هماسې اکثر که موږ سوچ وکړو په کلاس کې موږ یو فزیکل اپیرنس ایگزسټنس او یو منټلي موږ اکثر په کلاس کې ناست یو، فزیکلي خو موږ ناست یو، خو منټلي زموږ سوچونه هغه یا په کلي کې یا په بل ځای کې موږ منټلي تیار نه یو. نو زه خپل ټیچرانو ته هم دغه یو ریکویسټ کوم چې دلته کوم سټوډنټ دي په یونیورسټۍ کې ما چې ټایم تېر کړو، نورزیب صاحب دلې نور ټیچران به هم ټایم تېر کړی، په یونیورسټۍ کې ډېر زیات ښه ماحول وي. د هغې وجه دا وي چې هلته د ټیچر او د سټوډنټ په منځ کې چې کوم ریلیشن وي هغه بلکل نه وي، یو فرینډلي ماحول وي. د هغې وجه دا چې سټوډنټ هم میچوري او ټیچر هم هغه سره نالج وي، هغه خبره کولی شي، نو هغه په منځ کې چې کومه ګیپ وي هغه نه وي. نو زه به خپل ټیچرانو ته هم دا ریکویسټ وکړم چې دا د ځان سره فیملیئر کړي، مطلب که دا تاسو څه کوېسچن هم کولی شي نو دا هېرېږي نه، بل کانفیډنس او بولډنس. زه چې نن دلته راغلی یم اوس هم ما کې کانفیډنس دومره نشته چې زه خبره وکړم، خو تاسو به ټرای کوئ. که تاسو د خپل ټیچرانو سره کمیونیکیشن نه کوئ، د دوی سره مطلب ډیبیټ کمپټیشن تاسو نه کوئ، کوېسچنز دې نه کوئ، نو تاسو به کامیابېدی نه شئ. په کوم ځای کې ستاسو خپل مقصد وي او خپل حق وي، په هغه ځای کې تپوس کوئ. که یو کلاس کې یو ټیچر لګیا دی او هغه خبره کوي، یو کلاس تاسو ته او تاسو پوه یې په هغې باندې نه وي، نو ډایرکټ په هغه ځای کې پاسئ یا کوېسچن کوئ. که تاسو په دغه ځای کې په دې کلاس کې کوېسچن ونه کړو، نو سبا به تاسو غټ مسلې راشي، په هغه ځای کې به تاسو تپوس نه شئ کولی. نو خپل مقصد په خپله ځان له جوړ کړئ. او دلته چې راځئ په دې سکول کې تاسو دلته راځئ نو څه مقصد دپاره راځئ. دلته چې مور او پلار تاسو ته رالېږي نو یو مقصد دپاره هم رالېږي. نو د اوس نه ځان له یو ګول تیار کړئ چې زه به دې ځای کې ته راسم. او مشهوره خبره ده که نه، په کلاس کې یو ټیچر راغی تپوس کوي چې په تاسو کې څوک څه جوړېږي، څوک پاسي زه به ډاکټر جوړېږم، څوک پاسي زه به انجینیر جوړېږم، څوک څه وایي څوک څه وایي. په دې کې یو کس پاسېدو او هغه وایي چې زه به وزیر پرزیډنټ جوړېږم. په دې کې هغوی کلاس ودرېدل او په خندا شو چې دا تور دی، دا به څنګه پرزیډنټ جوړ شي، د دې ملک وزیر اعظم به څنګه جوړ شي. هغو پسې وخندل. هغه ته یو ټیلینګ وشو چې زه به څنګه رسم جوړېدی، مطلب نو هغه چې بیا کله خبره پروف شوه، هغه د امریکې صدر او 2 پیر هغه باراک اوباما 2 پیر بیا د امریکې صدر ته جوړ شو.
داسې ډېر زیات اګزامپل زموږ په دې معاشره کې دي. زموږ ډاکټر صاحب ناست دی، شامل خان ډاکټر صاحب، که دوی هسټري تاسو وکته که نه چې دوی څومره په سخته باندې دلته په دې علاقه کې سبق ویلی دی او څومره تکلیف دی تېر کړی دی، تاسو به یقینا چې خفه به شئ ډېر زیات. زموږ د سیکنډري سکول دلته دی، ما د اپیسري د میدان نه کله زه په موټر سایکل سهار وختي تلم، زموږ نه زیات سخته دوی تېره کړله. تاسو ته ډېر زیات انتهایي ریلیف دی او دومره ټیچران ښایسته ښایسته ټیچران د نورزیب صاحب شان د دې غونډو ټیچران شان داسې ټیچران به تاسو ګورئ چېرته میلاو نه شي. دوی چې څومره د زړه نه کار کوي. شاکر صاحب دلته نشته خو هغه دومره بهترین ټیچر دی چې د هغه نه ما په خپله په تیمرګي کې ټیوشن هم کړی دی او هغه تاسو ته دلته راغلی او تاسو دلته سبق ویل دا خپله خوشقسمتي وګڼئ. نور چې څومره هم دلته ټیچر دي دلته تاسو ته سبق وایي، خو دا یو خبره بالکل ځان ته یاد وساتئ، که تاسو سم وایي چې زه جوړېږم نو تاسو جوړېدلی شئ. او د دې ځای نه او یو خبره دا ضرور ده ځان ته یاد وساتئ، موږ اکثر یو شي مخې ته راوړو موږ وایو چې زموږ غریبي ده او موږ مخکې نه شو تللی. دا چېرته مه وایئ. که تاسو محنت کوئ، تاسو سټرګل کوئ، نو تاسو به د دنیا په هر یو ځګین کې به تاسو ته مقام تاسو به میلاویږي. که زه خپله خبره وکړم، کله چې ما په یونیورسټۍ کې اډمیشن کاوه نو فاینانشل لږ مسله وه، خو بیا ما اډمیشن وکړم چې بس کار صحیح خدای به خیر کړي. بیا چې کله ما اډمیشن وکړو ما سټرګل کاو په دې کې یو ټیسټ راغی د احساس سکالرشپ، بس هغې ته ما فل پریپریشن وکړو، ما زه به ځم او بس دا به دا چیک کوم کار صحیح. هغې ته تقریبا ډېر زیات زموږ چې 65 سټرینث دی زموږ کلاس کې هغه غونډې اپلای کړل. کله چې بیا موږ ټیسټ راغی موږ ټیسټ ما کوالیفای کړو، بیا مې انټرویو مې وکړه، نن ما ته سکالرشپ لګېدلی زما هر څه پرې شوي دي. نو که تاسو غواړئ که نه نو تاسو په هر یو ځګین کې خو ستاسو محنت دا به ضروري. او بل چې ستاسو ګول ټارګېټ وي چې زه به ډاکټر جوړېږم نو دې ځګین نه به هغه دپاره ته کار کوي، هغه دپاره به د دې ټیچرانو نه محنت هلي او خپل کور کې به هم کار کوي، خو ځان لپاره یو ګول سیټ کړئ چې زه به دې ځګین ته رسم، دا به ستاسو لپاره بالکل زبردست دی. او خپله غریبي هر څه په دې ځګین کې چې موږ ناست یو نو موږ غونډ غریبان یو، څوک مالداره نشته، غریبي مخې ته مه راوړئ او دغه شان وایئ چې زه به جوړېږم او مخکې به ځم، نو انشاءالله تاسو به جوړېږئ. نو زه په اخره کې د خپلو ټیچرانو بیا هم ډېر زیات شکریا ادا کوم چې هغه ما ته موقع راکړه او ما د ماتې ګوتې یو څو خبرې وکړې. ډېر مهرباني.